قلب في الموزون قلبت الزنة مثله كقولهم آدر أعفل. مخی خبر تاتا د وزن وکړه او دای درته واضح کړه چې کوم لفظ او کوم حرف زائد دی او کوم اصلي دی او د هغې امثلې ذکر کړل. اخري ټکی دا وي چې بطنان فعلان وزن دی، گویا په دې کې په آخر کې دا الف نون زائد راغلي دي او د هغې دپاره درته مثال پیش کړ چې دا نقیض د زهران دی. وبضدها تتبين الاشیاء، په ضد باندې یو څیز پیژندلی کېږي. په دې لحاظ باندې زهران فعلان وزن یقینا دی، نو بطنان هم فعلان وزن شو. په بطنان کې احتمال د فعلان وو، نو په زهران یې درته ثابته کړه چې دا فعلان وزن دی، فعلان نه دی. ځکه په زهران کې احتمال د فعلان نشي کېدی، یعنې تکرار د نون نه دی راغلی. هغې کې معلومه خبره ده چې دا زوا او ها او را دا فی عین او لام دي، فی عین او لام دي، نو الف نون پکې زائد راغلل او دا د هغې نقیض دی، دا د هغې ضد دی. او کله کله دا ضدیت دا نقیضیت هم دا تا به اورېدلي چې په هغه علایقو کې چې د یو بل سره نسبت پیدا کوي یو علاقه ده. خبره پوه شوې؟ څه شی ده؟ علاقه علاقه باندې ویښه، علاقه منطقي ته وایي. علاقه څه ته وایي؟ اوس ته چې منطقه څه ته وایي، ملا ورسره تپوس وکړو وایي ستاسو کور کوم ځای دی؟ وایي چې غانټول کورونه کې. وایي چې غانټول کورونه کوم ځای؟ وایي تور ګټ دلال دي. دا هغه وایي که تور ګټ ما ته معلوم وي خو غانټول کورونه مو دا خو ته تعریف د مجهول په مجهول باندې کې. نو منطقه یو خاصې څنګه یو خاصې کلي د کلو سره کلي کل کې براله لکه کو یونین کونسل وغیره، هلکه دا وایي د تخبیه علاقه ده او دا د شیرګړه موږ علاقه وایو. څه وایو؟ دا لفظ دی علاقه، او علاقه تعلق ته ویلی کېږي. علاقه څه وایي؟ تعلق ته ویلی کېږي. بهرحال موږ یې څه کوو، دا دې سره زموږ څه کار دی. خو زهران فعلان وزن دی، نو بطنان یقینا د دې د ضدیت په وجه باندې هم فعلان وزن شو. اوس مخکې یو مسله کوي، ثم ان کان قلب فی الموزون قلبت الزنة کم مثله كقولهم آدر اعفل. دا هم د علم صرف سره متعلقه یو اهمه مسله ده چې کله کله په دې الفاظو کې قلب مکانی راځي. قلب مکانی دې ته وایي چې یو حرف په ځای د لام کلمې هغه د عین کلمې مقام ته یوسي، یو حرف په ځای د عین کلمې ته د فا مقام ته یوسي. دې ته قلب مکانی وایي.
یو مکان ته لاړ شي مقام ته بل مقام ته لاړ شي. نو دی وایي که په موزون کې قلب راغلی نو موزون به به دا مقلوبه معنی. ثم ان کان قلب فی الموزون، که په موزون کې قلب راغلی د موزون نه مراد ضربه او سمعه او کرومه او دا ټکي نو دا یې خو نشته. مقصد دا دی چې په کلام د عربو کې چې کوم دی د یو معنا لپاره یو لفظ مستعملي هغې ته موضوع وی موزون وی، نو د هغې دپاره موزون به به هغه چې د فاعل لام نه جوړه شوي. نو که دا قلب مکاني په موزون کې راغلی نو په موزون به کې به متقلب معتبرې. که هلته کې وزن کې فی کلمه مقدم شوی مؤخر شوی وه عین کلمه، نو که تا نه څوک تپوس وکړي چې دا کوم وزن دی نو ته به ورته د موزون به د قلب په اعتبار باندې وي، د اصل په اعتبار باندې به ورته نه وي. پوه شوې؟ لکه مثال ذکر کوي کقولهم، لکه دا قول د مولیانو شو فی آدورن، په لفظ د آدور کې اعفول، چې دا اعفول دی. آدور دا د دار جمع ده. څه جمع ده؟ د دار جمع ده. دار دورون دی، کور ته ویلې کېږي. دار دورون دی، کور ته ویلې کېږي. د دې جمع اد ور راځي. اد ورون دوارون هم جمع راځي. دوارون دای جمع راځي. دورون هم جمع راځي. ادویره هم جمع راځي. دیار هم جمع راځي. دیارات هم جمع راځي. دا مې درته ځکه وویل چې په 1900 پخوا کې ما نه یو تعریف تپوس وکړو په نفحة العرب کې. ما ته مولا د دار څه جمع ده؟ مال نه راتلم مالا نه راتله. نو ما ودې چې ملا مالا خو نه راځي، خو کتاب وګورم بیا به سهار نه تا ته ووایم. پوه شوې؟ امونه خفه غوندې م شو چې دا نه څنګه ولاړ خدای د بیا خو ما دار جمع نه ورځي. نو مې خیال کړه زه پې پوه شم، خو ځان مې پې ناغره ده، ځان مې پې ناغره ده. لاړم بیا مې کتاب وکتو. چې کتاب مې وکتو سبا د سبق ته کېناستو، هغه مې هغه دار والا کوم یو دی خبره پوه شوې؟ نو لس جمع مې ورته برابر کړي. چې لس مې ورته برابر کړي مې اوس پوره دي، وایي دوهم پوره دي. دا خو دا ماله ماغه خراب کړ. خیال کې مناله دا کله کله داسې کېږي، خفه کېږي مو په دې خبره ښه. کلي علم صرف د الله تعالی سره دی. ما او تا سره خو یو ټکی دی، یو ټکی دی. نو موږ وایو چې موږ کې دا کار دی چې څوک راته شیخ صاحب وایي، نو بس موږ وایو رښتیا چې کوم دی ګیره هم پرېښې. خیال کوه خبرې ته. نو د دار د هسې د مزې دپاره مې دا جامې درته وویل. که دې زده نه وي نو زده به یې کړې، که دې زده وي نو ښه وشو که نه، څه ګناه خو ونه شو که نه. سبحانک اللهم وبحمدک استاد ته خو یاده ده چې ما وویلو، خو زما هم ثواب وشو، ستا د اورېدو ثواب وشو که نه. خبره پوه شوې؟ نو ادورن دې کې قلب مکاني راغله. اول پکې اعلال جاری کا چې دغه واو بدل که په حمزه باندې. ادورن کې واو باندې زما ثقیله ده، په حمزه باندې کنه اد اورن بشي. او دا واو عین کلمه ده، او دا دال فا کلمه ده. نو د فا او د عین په منځ کې به قلب مکاني وکړي. نو ادورن به ترې جوړ شي. څه به جوړ شي؟ دورن به ترې نه جوړ شي. چې ادورن دلته جوړ شو نو دا ثاني حمزه ساکن اول مفتوح، د حمزې په قیدو کې به راشي، دا بالغ بدل شي نو ادورن بشي. یا قلب مکانی د اعلان نمخ کې وکړه، قلب مکانی د اعلان نمخ کې وکړه. ادورن ده، ادورن ده، نو دال رستو کفا کلمه ده، واو مخ کې که عین کلمه ده. نو چې دا فا مقام ته واو لاړ نو واو ساکن شو، نو او دورون شو.
څه او درون شو بیا او ساکن ما قبل مفتوح بالغ بدل شنو درون خیال کړه خو چې کله دا الفا کلمه هغه رسته شوه او تا نه څوک تپوسو کي چې لالا د درون موزون به صدا نو ته به چې کوم دی افعلون نه وې ته به وایې اعفلون ته به څه اعفلون ثم ان کان هغه ټکي ته وي که نه ثم ان کان قلب في الموزون قلبت الزنة مثله كآدر اعفل چې آدر دغه اصل موضوع ها البته که دای دنه تاسو کې چې اصل موضوع به نه تا وایا نو ته سوال ذهن کې مراوله ستاسو سوال جواب مولا دغه دې کړی دی یو پاڼه چې وایي نو ستاسو سوال جواب کړی دی استاد ذوق خو شافعي مولانا لک تیز دی کنه استاد ذهن ته فورا سوال راغی او هغه سبا اوس را روان دی اوس را روان دی په څنګه ورغی کله کمراله ويعرف القلب خدا خو یو منځه خو قاعده شو چې په موضوع کې قلب راغلی نو موضوع به کې به قلب معتبرو خدا قلب به پیژنم څنګه د دې ځنه اسباب د معرفت د قلب ذکر کوي ويعرف القلب څه ذکر کوي اسباب د معرفت د قلب چې قلب راغلی دی ويعرف القلب پیژندل بشي قلب په یو کلمه کې به اصله فاصل د دې کلمې باندې اصل د جمهور په نسبت باندې مثلا دی اصل د جمهور په نسبت کې مصدر نه په مصدر کې په وسره قلب ناراضي کچر راغلی نو موږ سره یو ټکی اشتاب ولا بغو مهر سره شته چې دا شاذ دی شذوذ به موږ په خپل کوشش سره ختمو خو بیا نه به اخلاصي کو چاته خو بکیږي نه بدعت نه مزان بچي خو یو ځل به باندې پلي مطلب باندې پوښي کله مقبره ته وکتل بلار روان وي نو بس بدعت مهر باندې دورو په دې مینس لګي بیا خیال کې مرادي نو دې وجنه مونږ بزان د شاس نه بچو تختو ودی او کله کله په کې دې شنو بیا وایي دا شاس دی دا شی دا شاس به هر حال په اصل به جنش دا اصل نه مراد مصدر دی او مصدر چې کوم دی هغه کې عام طور قلب ناراضي چرته شاز نادر به کې قلب راغلی کنا اینا او مع النهي یو مثال درته پیش کړ لکه نا اینا نا بعید شو هغه مولا ینا او بعید بشي هغه مولا او د دې سره مصدر مستعمل دی نهیون په کلام د عربو کې چې ماضی مستعمل ده نو نا مستعمل ده او نا انا یا او چې ما مضارع مستعمل ده ینا او مستعمل دی او ینا او باصل کې یعنی یعود خو جدي قائمنګه مصدر ته ګورو اصل ته ګورو ماضی د مصدر نه جوړه او مضارع د ماضی نه جوړه نو هغه نیا چې ورله ګورو هغه نه یود نه هغه نه یود نه هغه څه نو د دای نه دا معلومه شوله چې دا نه په اصل کې نه آیله نه یا انله نه آیله نه یا انله او یراو دا اصل کې یا نعوده یعنی یعوله خبره باندې پوښ نه آیا نو په نه کې چې کله نه آیاو نون فا کلمه وا یا عین کلمه وا حمزه او یا چې کوم دی لام کلمه وا نو د دې یا او د دې حمزه په منځ کې یعنی د عین او د لام په منځ کې خط مکانی راځه نو دا څه جوړ شو یا نه ماضی ہوا ہے نیا آتی جوڑ شو چې نیا آتی جوړ شو یہ متحرک ما قبل مفتوح نو نا اشو او بیان یا او کې دې حرکت دی ما قبل ته نقل کړ نو یا نا او دې نه جوړ شو التکی په مصدر کې موضوع قتل نو فا کلمه نونو فا کلمه او عین کلمه حمزه او لام کلمه یا اوس دلته ترتیب په ماضی مضارع کې بدل دي نو موږ بدا تابع کوو
د مصدر د اصل به تعبیر کوو. نو په اصل کې چې کوم ترتیب دی هغه براوړو. نو اوس به ته نایاده چې دا اوس موجود دی دا اعلان مه کوه، اعلان مه کوه، دې ته به فلعوي ته وته تا څوک تاسو کې چې د دې موضوع به څه شی دی نو ته به ته فعل نه وي ځکه قلب راغلی ماضي کې نو ته وته فلعوي او د دې یناو د پاره به درنه موضوع به طلب کی نو ته به ته وي چې دا يفلعون تو یې وګوره زما خلې ته وګوره په توري کې دا کله يقلعون کړي په توري کې کاره نو ته وځه دا پکې لا شي دا شي نه دی دا فلع يفلعون کړي فلع يفلعون کړي په توري باندې لیکون کې انسان ته کنه غلط في دنیا قران نه شو چې غیر المنصرفان لیکلو دا غیر المنصرفین په دې باندې غیر المنصرفان لیکي نو خطا کېږي کنه یاره دنیا قران نه شو لیکلو ولا خطا کېږي ځکه په کوم کتابونه کې وای دا قلب دا چې کوم دې خطا او غلطي د ناسخ نه راغلي ده. ناسخ لیکون کې ته ویل کېږي اگر لیکون کې غریب خطا شوی د مسواک په ځای بکواس لیکي مطلب باندې پوه شوې ها یو وجه شو د معرفت د قلب لپاره بچاو پیژندلی شو په اصل باندې څوک پیژندلی شو ماضي مضارع خبر مرزین کراشي فکر دوی خو مونږ یې لږ غوندې وضاحت وکړو یو پکې شان ډېر نه وبأمثلة اشتقاقه كالجاه والحادي والقسي ويعرف القلب بأمثلة اشتقاقه يعرف القلب دلان دي شو وبأصله بان عطف شو وبأمثلة او پیجندل شي قلب فأمثله د اشتقاق باندې فأمثله یو لفظ دی هغه کې قلب راغلی دی او معنی په کلام د عربو کې مستعمل ده خو د هغه نور امثله دي د اشتقاق جمع دي تثنیه ده باب تفاعل ده باب تفعیل ده هغه په یو ترتیب دي او دا یو خواشه په کې په بل ترتیب دي نو معلومه ده چې دا د باغ کړي په بل طرف تللی دي کل جاهل کجاهل پسو جاهل دا مختوی لگی سوتوی لگی مختوی لگی اس چه مونگا دا جاهل نور امثله دا اشتقاق قتل نور اوجوه ده وجاهت ده توجه ده توجیه ده دسی پسی ده اس آنے کی چه مونگو قتل نو پاری که فا کلمه واو ده یعنی فا کلمه ده واو ده فا کلمه مقابله کرده او جیم ده عین کلمه مقابله کرده او ها ده لام کلمه مقابله کرده او بچاهون که جگورو ده جوهون ده دلتا که جیم پا ابتدا کرده ده گویا ده فا کلمه مقابله او ده واو ده پا زیاد عین کلمه ده او ده ها پا زیاد لام کلمه ده حالانکه ده دی مانا او د وجاهت معنا او د توجه معنا تضمنی ما اخلي کنه اصلي ترانیخ شي چې خدای دې خوانا مکه جاهل مفرد دې مختوي یا جاهو جلال ته ویل کیږي وجاهت ته ویل کیږي او اوجوه دا خو جمالي وجوه دا خو جمال او توجه دا خو باب تفاعل او توجيه باب تفعيل نه خدای دې خوانا مکه دې دغه ته ګوره معنا تضمنی ته ګوره د څه خلري پاتې باندې د ذکر نه خبره باندې پوه شئ نو په دغه تکي د جاهل موزون به په کار ده فعل جیم مخکره نه داسې باندې کې د نور امثله او ته وګوري چې پاري کې وفا کلمه ده نو دلته وفا کلمه کې او جیم عین کلمه ده جیم بعین عین کلمه کې او ها لام کلمه کې نو د جوهن موزون به با عفلون کی سبکی عفلون به کی گرانتا کیا ہونا دیکھا آسان دیکھا والحادی بلتے کہہ رہے مثال ذکر کی حادیون
دا حادیون دی یو ته ویلی کېږي معنا د یووالي پکې پرته ده. اوس چې د معنا د یووالي دپاره کوم ټکي د ده نه علاوه په کلام د عربو کې مستعمل دي نو هغه واحد دی، هغه توحد دی، هغه توحید دی، هغه وحدانیت دی، هغه وحدان دی. څونه ټکي ده. اوس هغې دغه باقیو ټکو کې چې موږ وکتل په امثلو د اشتقاق کې چې موږ وکتل نو په هغې کې وفا کلمه ده، حي عین کلمه ده، دال لام کلمه ده. نو هلته د واحد موضوع به فاعل ده، او د وحدانیت فعلانیت ده، او د توحد تفاعل ده، او د توحید تفعیل ده. نو د دغې ټکو نه دا معلومه شوه چې دا حادیون هم د یووالي د معنې لپاره مستعملېږي په کلام د عربو کې. څنګه چې واحدون دی داسې حادیون دی. څنګه چې واحدون دی یو ته وایي نو حادیون دا هم یو ته ویلی کېږي. خبره به پوه شي. نو معلومه دا شوه چې دلته قلب مکاني راغلی دی او دومره قلب مکاني راغلی دی چې واو په اول کې وای اخر ته بوتلی. نو دا ها عین کلمه وه، حسوا عین کلمه وه، او دا واو فا کلمه وه، او دا الف سو لام کلمه وه. واحدون اوس څه جوړ شوی حادیون. چې حادیون شنو حا خو چې کوم دی نو عین کلمه وه که نه، الف زاید دی که نه، او دا عین کلمه ده که نه، لام کلمه ده. نو د حادیون د دې موضوع به شوله عالفون ثم ان كان قلب في الموضوع قلبت الزينة. بعضې کې به لږ زور غواړي ښه، بعضې کې به لکه سوچ به ورته غواړي. نو څه هغه نشته، داسې مشکل ټکي پکې نشته دی، خو سوچ به ورته کوې چې ته هغه اصل ټکی معلوم کړي چې په هغې کې فاعل لام په کوم ځای کې دي نو دا نورو کې هم معلومه یې رسي. والقسي قسیون دا د جمع صیغه ده او د دې واحد دی قوس. څه شی دی؟ قوس. او د دې جمع نه اقواس، د دې جمع اقوس هم مستعمل ده. راځي به درله چې اقواس یې ښه ده او اقوس یې ښه نه ده. دا ټکي روان دی. او د دې جمع راغلي قووس. جمع راغلي قووس. باب تفاعل تقوس، باب تفاعل تقوس يتقوس تقوس. اوس په دغه امثلو د اشتقاق کې چې موږ وکتل نو فا کلمه قاف دی، عین کلمه واو دی، لام کلمه سین دی. لام کلمه نو قوس فعل وزن دی. نو د هغې تقاضا دا ده چې دا جمع دی قووس راشي، فعول په وزن باندې. فا دا قاف به فا کلمه شي او دا واو به عین شي، دا یو واو به د جمعیت دپاره راشي او سین به لام کلمه شي. اوس ملا ولګېده قلب مکاني کړي ده. دا هغه عین کلمې او دا هغه واو د جمع دا دواړې رستو کړي دي او سین چې لام که دای مخکې کړې ده نو اصول یې ته جوړ کړی دی. څه یې جوړ کړی؟ اصول. تا له به سره راځي چې قاعده راشي چې د فعول په وزن باندې جمع راشي، د هغې په اخر کې واویل وي معن به په یا بدل شي او د ماقبل حرکت که مخالفو هغه په کسرې بدل شي. لکه د دلون په جمع کې مثال یې ته څه ویلی دی؟ دلیون. مثال یې څه ویلی دی؟ د دلون جمع نه چې اصل کې دلون دی. څه شی دی؟ دلون. واویل راله په آخر د جمع د فعول کې راله، معن دې بدل که په یا باندې او د ماقبل حرکت دې بدل که په کسرې باندې نو دولیون شو.
خو بیا مولیا دانیق شو میاره دلته د ضمې نه کسرې ته انتقال راځو دا ثقیل دی نو د دفاع کلمې یعنې د دال د دې دا ضمه مسایسته په کسرې باندې که په شلک دی ولګي نو تلیون بشي نو قوسون جمع وه خو چې کله قلب مکاني وشو نو قصون شو د طلون په شان دي شو واغین د معان بدل کې په یا باندې او د ما قبل حرکت د سین دا دی بدل که په کسری باندې نو قوسیون شو څه شو اوس د قاف چې فا کلمه ده دا زمان د مناسبت دپاره بدل که په کسری باندې نو قسیون پکې ووایه څه پکې ووایه قسیون پکې ووایه ډېرې دې وبصحته ويعرف القلب دا عطف شو په ما قبل باندې په قریب کې عطف شو په بأمثلة اشتقاقه باندې او په اصل کې عطف شو په بأصله باندې ٹھیک ده کنه ويعرف القلب بصحته بجندل بشي قلب په صحت باندې د اعلان اعلان به پکې نه شي دا کله چې اعلان قلب وشي په بعضې صيغو کې نو هغې کې نو بیا اعلان نه کېږي ځکه په اصل کې قاعده نه متوجه چې په اصل کې قاعده نه متوجه نو په دې نقل کې به هم قاعده نه متوجه کې که ایسا لکه ایسا ایسا ناامیدۍ ته وایي څه ته وایي ناامیدۍ دې کې تقاضا دا ده چې یا متحرک ما قبل مفتوح په الف دې بدل شي ایسا دا د بیان په شان دی د قواله په شان دی هغې کې واو یې متحرک ما قبل مفتوح په الف بدل شي دلته هم تقاضا ده چې یې متحرک ما قبل مفتوح په الف دې بدل شي خو نه دی بدل شوی هلکه دا ولې نه دی بدل شوی وایي ځکه دې کې قلب راغلی دی دا په اصل کې دی یا ایسا یا ایسا او په یا ایسا کې یا تا قاعده متوجه وه نه اخو حرف علت په اول کې واقع او حرف علت په اول کې واقع شي نو په ماضي کې په هغې کې اعلان نه کېږي په ماضي کې په هغې کې اعلان نه کېږي ځکه قاعده ورته نه متوجه کېږي د دې حکم وي د حرف صحیح په شان دی حکم صحیح د حرف صحیح په شان دي لهذا په دې کې به اعلان نه کوي مطلب باندې پوه شوې نو چې قلب دې پکې وکړو نو بیا بیا اصل ته ګوري په اصل کې پکې اشتقاق اعلان نشته دلته هم اعلان نه کوي نو ای سبب یې ښه وبقلة استعمال د ایسا موصول به شوه عافله عافله وبقلة استعماله ويعرف القلب بقلة استعماله فقریب کې به عطف کې بصحته باندې باو په عطف به کې په اصل کې به اصله باندې په وسط کې عطف نه کېږي په وسط کې عطف نه کېږي یا به په قریب باندې کې چې کوم ځای نه مخکې دی متصل او یا به په اول باندې کې هغه عطف به اصله دی او دا عطف بالقرب دی قربان دی وبقلة استعمال پیجندل بشي قلب فقط قلت استعمال د لفظ باندې چې د دې مقابله کې به نور الفاظ کثیر مستعمل وي دا وته کآرامن آرام دا د رقمون جمع ده رقمون اوسۍ ته ویلی کېږي اوسۍ پېژنې که نه یو حیوان دی ښه ځنګلي حیوان دی اوسۍ آهو ورته ویلی کېږي غزاله ورته ویلی کېږي غزاله مطلب پوه شوې آهو کو مرغزار ختن سے نکال دو خیال کې مراله اهل حرم سے ان کی روایات چھین لو آهو کو مرغزار ختن سے نکال دو علامه رحمه الله یو لوی غزل ویلی دی آهو هغه اوسۍ ته وایي چې د هغې په نوم کې کومه وینئ هغه مشک وي غزاله ورته هم ویلی کېږي غزاله د غزالې د دې آهو سترګې ډېرې ښکلې وي پکې ذکر د غزالو سترګو ځکه مې ځمکه د غزل خوښه
ذکر د غزالو سترګو ځکه مې ځمکه د غزال خوښه ده. خیال کې مرادي ما سره وخت نشته چې زه تاسو ته په هر ټکي باندې یو شعر ویم، یو درته د عربۍ ویم، یو درته د فارسۍ ویم، یو درته د پښتو ویم. نو وخت دومره نشته که نه، دوړ دی که نه، څه شی دی؟ دوړ دی. په دوړ کې چې کوم دی هغه کیسې نه کېږي، پوه شې مطلب باندې. او نه دې سره مناسبت دا خو داسې وچ کلاک یو علم دی په ایمان کې ساس کې وګو هغه نور بیا هم ښي دا اوس هسې غږېږه څه کې اوس. بهر حال عرض مې درته کوم چې آرام دا د ریکمون ژبه ده. دا چا؟ ریکمون. بیا حمزه ساکن ما قبل مقصود، نو دا به څه بدله شوه؟ ریمون پکې ویلی کېږي. ریمون د دې جمع د ریمون په اعتبار باندې ارام پکار ده. څه پکار ده؟ ارام. اوس دې کې قلب مکانی راغله، نو هغه حمزه مقدم شو د راغله او رفع کلمه وه، او هغه حمزه عین کلمه وه، نو ارام ته جوړ شو. ارام بیا په حمزتینو کې اول ثاني حمزه ساکنه اوله مفتوحه و وجوبا بدل شو پر الف باندې. کله چې اجتماع د حمزتینو راشي او ثاني ساکن اول متحرک وي، نو ثاني و وجوبا بدلیږي د ما قبل د حرکت مطابق. او کچالي دواړه متحرک وي بیا به ګوري کله به جوازان وي کله به نه بدلېدل. مطلب باندې پوه شوې؟ جواب ابدال تبدیل به جوازی وي. ښه اوس دا آرام دا جمم د رحمون استعمالیږي او ارام هم استعمالیږي. ارام خو دا آرام په مقابله د ارام کې قلیل دی. دا قلت مونږ د کوم ځای نه معلومو؟ دا د عربو نه. دا د کوم ځای نه معلومو؟ دا د عربو چې عرب په خپله ژبه کې په خپلو کتابونو کې په خپلو ادبیاتو کې په خپلو اشعارو کې ارام استعمالی ډېر او آرام استعمالی کم. مطلب پوه شوئ؟ دا قلت او کثرت دا به مونږ د هغوی نه راخلو، مونږ ته د هغوی د ژبې څه پته ده. مطلب باندې پوه شوئ؟ قلت استعمال و آدر او بل لکه آدر شبل لسان ذکر کوي. دا د دار جمع د مخکې تېر شو چې تېر شو نو د دار نورې جمع یې وګوره، هغه ډېر استعمال دي. لکه عمددي هغه جمع وګوره چې دا اصل کې ادور دی، نو ادور ډېر استعمال دی، دور ډېر استعمال دی، دوور ډېر استعمال دی، دیار وغیرہ. او آدر چې په اصل کې اقدر هغه کم استعمال دی. نو دا قلت استعمال د دې تقاضا کوي چې دا قلب مکانی پکې راغلی دی. وبأداء ترکه الی حمزتین عند الخلیل نحو جائن. ساجبه عبارتونه دا ملاوي. ويعرف القلب بأداء ترکه، پیچندلې بشي قلب پرسیدلو د ترک د قلب باندې الی حمزتین، اجتماع د حمزتینو ته تقدیرونه باندې پوهېږي. دا په پښتو کې زه تقدیر راوباسم. ويعرف القلب بإيصال ترك القلب، ادا بإيصال ترك القلب الى اجتماع حمزتين، الى اجتماع حمزتين عند الخليل، پنځ د خلیل باندې. په دې عبارت باندې پوه شئ نه وضاحت داري که قلب ونه کی، که قلب معتبر نه کی، که قلب نو دا کلمه به هغه مقام ته ورسی چې اجتماع د حمزتینو به پکې راشي، خو عند الخلیل خبره پکې چا ځکه د خلیل په نسبت باندې اجتماع د حمزتینو راتلل ګناه کبیره ده. او موږ وایو چې د ګناه کبیره نه توبه کېږي رالي شي اجتماع د حمزتینو. موږ ورته د حمزتینو قاعده متوجه کړو، ایسته به سر کوم دی پې واړه. خیال کې راځي
اعتماد حمزتان د بارکه نشته کنه سو دنیا خو دا راځي چې اعتماد حمزتان او خیر او دی وخت کې مونږ د خلیل کا په مذهب باندې خبره کوو خپل مذهب برستو کوو هغه وایي که قلب دې ونکو قلب دې معتبر نو بیا بسو شي په انسان د ترک د قلب باندې اجتماع د حمزتین و براشي د خلیل باندې مثال ذکر کړی جائن ته وګوره جایان اصل څه دی فعل وزن دی کنه دا اصل کې موږ د دې وجه نه وایو دا اصل چې تا ته دا پته ولګي چې دا جیم فا کلمه او دا یا عین کلمه ده او دا حمزه لام کلمه ده دا پته کړی ولګي مطلب باندې پوه اوس جایا د دین اسم فاعل براشي جا یئن نه اصل به جا یئن جایئن نو خلیل کاوی قلبک سبوی قلبک که قلب دیو نکو ترک د قلب دیو کو نو اجتماع د حمزتینو براشي څنګه لکه اجتماع د حمزتینو دادا چې په ځای د عین د اسم فاعل باندې قدر روان د زرادی کې براشي زنجانی کې براشي سعدیه کې براشي دا الف د اسم فاعل نرستو په ځای د عین د اسم فاعل باندې حرف علت راشي نو هغه په حمزه بدلیږي قاولون بائع نو قائل بائع بشي نو جائع جائع دا ملاوی دا گناه سو کوئی خلیل کاوی دا گناه دا چې دا گناه دا ناغه وسوی اوی جائعون چې اول دی دا یې رستو کا او دا حمزه مخکی کا نو جائعون بشي سو بشي جائعون بشي پاگی کی دا معنا راوتلا چې دا حمزه لام کلمه و دا مخکی شوا او دا یا عین دا رست شوا نو موزون به شو فالعون موزون به شو فالعون نو اوس ولی د قاضي صاحب قاعده پکې جاری کا اچھا د قاضي صاحب قاعده پکې جاری کا چې یې باندې سمو کسره ثقيل دي اتی دوړه کا نو التقاء ساکنینو براشي یو د یا او بل د تنوین عبارت دی د نون ساکن نه نو جا اوس نشي کېدای کنه تلفظ نشي کېدای کنه اجتماع ساکنه نو جراشي تلفظ کېدای شي نشي کېدای نو نقصتین در حذف کړه زرادی ملاوي چې کوم پکې ناکاره دی نو به حذف کې خبره کوی شي څه مطلب یعنی حرف علت به حذف کې او تنوین خو نه حذف کیږي دا خود اسم علامه پیژنګلو ده نو تنوین به پاتې شنو جائن بتجوش دا مذهب هم تشاوي خلیل ابن احمد خبره باندې پوښي او موږ ورته وایو جمهور علما دا موږ چې کوم ټکی وایو کنه دې ته په فکر کې اصله چې دا امام الصرف وایي هغه دې لیکلي امام الصرف کنه وړه کمره ونه ده دا دې نه وای خوار نشوي دا د ټولو کندو سره خبر دی دا د خپل استادانو د مشرانو او د ائمه د فن خبره کوي ائمه کومګه د چې موږ وایو کنه نو موږ دا ورو خبر دا وی پټلې او خلیل ابن احمد چې کوم هغه ځان لډاله مطلب باندې پوښي ته چې وایي چې الکه موږ په دې ملک کې اسلامي قانون راولو نو څوک یې سو واړو یې ته سو واړو ته خو د مولا په رحمان خبرې کېږي نو هغه موږ دغه ته نسبت خپلو مشرانو ته نسبت زه په سیاسي ملایم دا چک دا چې په اوریدلي دي په خبره باندې پوه شي چې د اصحابو کهف غار کې نیم دی شوی په طالبۍ کې په جی پی آی کې مو دونه ټوپونه واردي دونه ټوپونه خبره پوه شوې چې زمونږ د مولا فضل الرحمن مقابله وه نو هغوی ځان له جنوبي اصله جی ټي آی جوړ کړو مونږ ځان له شمالي اصله خبره پوه شوې یو یقین دا مولانا شمس الحق صاحب
هغه د دارالعلوم حقاني صدر او زی جنرال سیکرټري وم پیرانه بهم یوانه کې وای شي د جرګې باندې کې یو کړم بیا مو ومنل ورته تیز باندې تمام کړ. مقصد مې دا دی چې مونږ خبره کوو دا ځان ته هغه نسبت نه دی چې د هغې دپاره ویلي دي چا ویلي حافظ الپوري چې نحنو لي عندي څلور وینا دي چې قائل بعید النجح جدید دا هغه نه دي ښه دا نه هغې کې تکبر دلته دې کې تکبر دا ولټوه دا دی بیا چې دلته تکبر شته که نشته بهر کې مونږ یې څه کوو خبره مې درته کوله. نو خلیل ابن احمد دغه وویل چې قلب مکاني به کې په جایعون کې به عین یې رستو کې او دا حمزه دا به مخ کې نو موزون به به سره وځي فالعون موزون به به سره وځي فالعون د کې راته مخ وایي چې مطلب راځي او موږ جمهور علما وایو چې لا دا جائعون دی جائعون دی قیدو ته متوجه کړه یې په حمزه بدله کا جائعون به ترې جوړ شي اوس ورته د حمزتینو قیده متوجه که فسکارې ته یې مړ شي د حمزتینو قیده شته هم سره که نشته دی چې دوه حمزې راشي په یو مقام کې اول مکسور نساري به په یا بدلېږي قیده ورته یاده بیا نه دوه حمزې متحرکې اول مکسور نساري به بیا بدلی ثانی بیا بدل کنو جائعون شو جائعون شو لکه جائعون شو نو موزون به فاعلون موزون به فاعلون دا اوس پکې د قاضي صاحب قاعده جاری کا اوس پکې د قاضي صاحب قاعده جاری کا د یې له حرکات نرکا ارتقاء ساکنه په وجه یې نرکا نو جائل متل جوړي جائل خضوع شي اوس حذف راغلی یوازې قلب مکاني نه راغلی د هغې لپاره ټکي روان دي مرامو وکذلک الفصل دا روان دي خو دلته چې حذف وشو قلب مکاني خو دې ثابته کړله ودې منله خو د خلیل په نسب باندې د دې جائل موزون به د حذف نه وروسته فاعل نه او د جمهور په نسب باندې فاعل ده څه په شرنګ کې وایي دې کې څه مشکل ټکی چې کوم دی نشته مشکل ټکی وګي نشته. نو موږ خلیل ابن احمد ته وایو چې نو خدای بنده چې قلب مکاني کې که نه نو بیا کې هغه شی جوړېږي نو په دې خپل اصل دی پاتې شي ده په دې خپل ځکه بیا به هلته کې اجتماع د همزتینو بیا به یې باندې بدلې او دلته قلب مکاني دلته چې کله اخري وخت په دې لاس باندې نیسي او داسې راقایېږي په دې نیسي بیا نو دا قلب مکاني شو دا په خپل ځای او دا قلب مکانی شولا مطلب باندې پوه شوې او الى منع الصرف او الى منع الصرف بغیر علت دا اواز نه راځي که څنګه یا ما په خیال چې قلب مکانی موږ له پکار ابدال مکانی پکار ده څه پکار ده ابدال یا تبدیل مکانی پکار ده ځکه دا خو د خشک په نسواتي په وروستو زور کوي هغه آخر ته شاته را مولیان ونه غورځېږي لانجه جوړه نه شي لاندې خو ډول ځای دی هغه اخري سر کې ناست لاندې او پرېوتې ته وایي چې هلته اودس ماته هغه خولې وازه نیولي چې کسمان کپړې ته نیولي پروت وي پوه شوې دا مولا ته رښتو یم چې سلام وکړه که نه چې موږ یې سلام وکړو او که نه خبره خو ډېره اوږده شوه نیکه تا خو ځای نیولی دی خو هغه نور نو اخبار تاسو ولې دیوال وران کوي چې څوک تبریک تاسو وران کړي طالبان پخواني شته نه پخواني طالبان شته لالي جان دی خدای ژوندی لري دارالعلوم کې زوړ دارالعلوم شیرګړ کې جومات کې کچا یو دفتر په هغې کې یو المارۍ غټه المارۍ د کتابونو ډکه وه نو کاکاجي حضرت محتمم صاحب نور الله مرقده هغې وفرمایل چې دا المارۍ کلاو کړي دا کتابونه دې هلته یوسئ نو بیا به
دا الماری تشه یوسو لالی جان وی جو ماری وی تاسو ما ته راوړو دکه الماری دکه د کتابونو الماری الکه مکه خدای دې به خونه واسطه وی ماری تاسو راوړو بس 2 ساعت دی وته لګا الماری نه چاپیر او الماری په شا روانه نو طالبان ورپسې الماری چې کوم یو چاته کړ روانه کړ او بل دې دکه الماری چې ګوره لسمانه بوا بلا مبالغه دونه غټ الماری چې کتابونو ډکې نو څه دی خیال دی ته د خپل یو کتاب وته لسمانه بوا تمنه بوا نه منه بوا هغه یو ده زمیندار وخت دغه ویلو اواز ګل محمد باندې مدیر شه ته وی او طالب راولې یو ګډه ټانټي راځي واغم ساتل کنه کاکاجي په دغه په خپل خدمت کوي دغه خدمت به په خپل باندې کوي سوتي به په خپل باندې چيلو کوي او ټانټي به ورته په خپل باندې اچوي غیا به ته په خپل چرابه په بابا چې आवाज وکړو وې تاسو دی واله وګني دی ورګړي نو ورته به ډک نو واده به کې دا نن چې په اسمان کې ګرځي دا نه خاله کوه او دا ما ته چې په خکته زور کو نو برید تاو چې هم جمن ډنګرې نس نو لالی جان ته وی چې هغه لالی جان هغه आवाज ګل ما وایي چې دا راوړي یو طالب راوړي او ګډه ټانټي راوړي ها یو بیاس ته پیدا کړ خو بیاس هغه وکړه او ټانټي راوړي به خاوتي ټانټي راوړي به خاوتي 3 ټانټي والله که په دې کې درو 3 طالبان ځان سره 2-3 بوتلې ګېډه وته هغه ته وی دا ګېډه ما ته راوړل ګېډه راوړل لکه ټیټر چې دراټه کاری نه لاندې خو لاندې ځم نه کاری او یاره ټانټي راوړي چې راوړي لا د مودم چې د کور مخې ته چې وګرځولې هغه بیا طالبانو دنه کوي په 2 غنټې کې کوئی دنه کوي چرګه هغه سړی چې راغی چې وکړه تاسو دې چې وې ظالمانو غلا کړی دا چاوته وی چې غلا نه کړی خو تا مودم چې ته ویلی او لالی جان راځي ښه دا لالی جان ویلی غراي مودم چې بیا مې درته وی چې ټانټو لا سو غراولې کړو ټیټر را لګټ ځان مدالې دا خلک اوس موږ طالبان ته وایي چې دیوال وران کړه نشي ورانه چې نشي ورانه ولې مې ورانه وینم خدای ستاسو لالی جان وې کنه لالی جان دا به مخې ساران دی وي تاسو ځان بچ کوئ زه ته تاسو سبق وایي زه ورانه با قصات نو دا خبره وکړه او الى منع الصرف دا او عطف دی په الى منع الصرف عطف دی په الى همزتين باندې دا و باداء ترکه دلان دي نو د ټول جملې سر دا شو ويعرف القلب باداء ترکه الى منع الصرف بغير علة على الاصح خبر پوه عبارت خو یو پیژند کنه پښتو کې معنا شو پیژندلې بشي قلب پر رسولو د تاریخ د قلب باندې منع صرف ته بغیر د علت نه بنا په مذهب صح باندې یعنی کچارته د قلب معتبر نکي نو یو لفظ کې قلب معتبر نکي هغه لفظ په کلام د عربو کې مستعمل غیر منصرف او سبب د عدم انصراف به کېږي سبب دا یو لفظ بغیر د سبب د عدم انصراف نه منصرف کېدی شي غیر منصرف کېدی شي نشي کېدی دوه غواړي یا به یو غواړي چې قائم مقام د دوه وي په سبب وغواړي یا به یو غواړي چې قائم مقام د سببین وي اوس کتاب کلمه کې قلب معتبر نه کو نو دا لفظ کو په کلام د عربو کې غیر منصرف مستعمل دی نو چې قلب دې نه دی معتبر کړی نو وزن به هغه جوړیږي چې هغه کې به سبب د عدم انصراف نه دا د مثال دا په دغه کې ګوره ورته
نحو اشیاء لکه اشیاء. اشیاء دا جمع د شیئون ده. جمع د چا ده؟ شیئون. فعل وزن ده، شین پکې فا کلمه ده، یا پکې عین او حمزه پکې لام کلمه ده. شیئون که چرتی دا جمع د دې وزن ته افعال واخلي، دا اشیاء څه واخلي؟ افعال واخلي. نو افعال د جمع وزن دی کنه، سبب د عدم انصراف پکې شته. اشیاء افعال وزن، افعال وزن کې سبب د عدم انصراف شته، ځکه نه څنګه د مترجمونه نه پکې عدل شته، نه پکې دغه شته، نه پکې دغه شته، نشته پکې. نو چې نشته پکې نو او دا شی دا اشیاء لفظ غیر منصرف مستعملیږي، اشیاء غیر منصرف مستعملیږي. لہذا تب چې کوم دی په دې کې قلب مکانی معتبر کې دا د شیئون جمع ده، دا په اصل کې چې کوم دی شیئا دی، اصل کې څه دی؟ شیئا دی. د فعلا په وزن باندې یا د لفعا په وزن باندې، لکه اوس درته دی وایي نو چې کله په هغه وزن شو نو اخر کې الف ممدوده راغی. اخر کې څه راغی؟ الف ممدوده راغی د حمرا په شان دي. خبره باندې پوه نو عدم انصراف پکې راغی، ځکه دا یو سبب قائم مقام د سببینو دی. لہذا دلته قلب معتبره نو دې خبره کوي درته نحو اشیاء فانها لفعا څه شی دی؟ قلب مکانی پکې راغی. هغه حمزه چې په شیئون کې وا لام کلمه وا هغه دی راوسته اول فا مقام ته، فا مقام ته. فا دې په خپل ځای پرېښودله، شین په خپل ځای پاتې شو، شین په خپل ځای پاتې شو او ورپسې چې کوم دی یا ده، یا هغه عین کلمه په خپل ځای پاتې شوله او اخر کې الف ممدوده هغه راغی، الف ممدوده راغی. نو د شیئون جمع جوړه شوله، د شیئون جمع جوړه شوله اشیاء او اشیاء موزون به دی لفعا. اوس پکې قلب مکانی معتبر شو نو دا لفظ غیر منصرف چې ځکه الف ممدوده په اخر کې راغی او کلام معتبر نه کی نو بیا غیر منصرف نشي کېدی او دا لفظ خو یاره غیر منصرف مستعمل دی بغیر د سبب نه عدم انصراف نه دی. وقال الکسائی، کسائی وی افعال او یفعال دی سره د شیئون جمع افعال. نو هغه باندې دا اعتراض واردېږي چې خدای دې خو عالمه کړي چې دا افعال شي غیر منصرف څنګه مستعمل یا خو اشیاء وایي، اشیاء وایي، اشیاء وایي او دا خو غیر منصرف مستعمل دی. نو دا د قول بالکل مرجوح دی. په خبره باندې پوه شوې؟ ها هغه مثال ذکر کړي ویل کا شیئون بیتون، شیئون بیتون او د بیتون جمع ابیات راځي، د بیتون جمع ابیات راځي. بیت چې کله شعر ته ویل کېږي، کله شعر ته ویل کېږي مطلب باندې پوه شوې؟ او که بیت کور ته ویل کېږي نو بیا بیوت جمع راځي، بیوت جمع راځي عام طور باندې. او ابیات دا چې د شعر په معنا باندې راشي. وقال الفراء افعال او فراوي دا افعال واصلها افعلا، اصل افعلا وای ځکه چې دا شیئون په اصل کې شیئون دی، شیئون په اصل کې شیئون دی. لکه بینون، د بینون جمع راځي ابینا، ابینا. نو د شیئون جمع راشي اشیاء، اشیاء. نو دا یو یې دی حذف شوله اسی تخفیف حاصلولو لپاره نو اشیاء ته نه جوړ شو. اخر کې بیا الف ممدوده راغی، بیا الف ممدوده راغی، لہذا غیر منصرف شو. خو دې فرع باندې دا اعتراض واردېږي چې چېرته په کلام د عربو کې خوار نه شوی یو ځای کې خو راته وښایه چې شیئون مستعمل دی که نه. ټول عمر به چې کوم دی په بینون کې بینون مستعمل دی او بینون مستعمل دی. بینون واضح ظاهر خبر ته ویل کېږي، سیز ته ویل کېږي. دا خبره وایي بالکل بین ده، دا سیز بالکل بین دی. نو بین کثیر مستعمل دی او بینون په دغه معنا باندې قلیل مستعمل دی.
خو دې خوا چې موږ ګورو په شیئون کې شیئون د سره چا نه دی مستعمل کړی شیئون د سره چا نه دی مستعمل کړی نه په اشعارو کې مو وکړه او نه مو واورېده نه مو په نثر کې وکړه نه مو د چا نه واورېده معلومه نه ده چې دا اصل د دې شیئون دی شیئون نه دی په مطلب باندې پوه شئ د بینون سره دا قیاس مع الفاروق خان دی چې ته دا قیاس یې په هغې باندې دا قیاس مع الفارق دی شاید وقال فرّاو افعل افعال واصلها افعلا اصل چې کوم دی افعلا دی ابینا اشیاء په وزن باندې دا یې حذف من اشیاء نه جوړ شي خدا قول غوړنه نو غوړه قوله مخکینه شو اول چې کوم د جمهور علماء قولوا چې دا فإن على ذلك قلب مكان لا ذکر ټکی غیر او منصرف مستعمل دي وكذلك الحسب تکرارې کرانه خبره پوښتنه آغل کے ویلیو ثم ان كان قلب في الموجود كل وقت زنته تقدر مثله كقول وكذلك الحسب دا عطف د مخکې په دې پوره جمله باندې وكذلك الحسب دغه رنګ حکم د حذف غم دی که په دې دغه کې حذف راغلی او په وزن کې موضوع کې نو موضوع به کې به ورته حذف معتبرولی شي او د هغې مثال ما ته اوس په جاهل کې یو دی درته وایي که قولک لکه دا قول ستاسې فی قاضٍ فاعل په قاضٍ کې فاعل دی دلته صرف د حذف خبره د قلب نه ده قاضیون دی قضا یقضي قضیه یقضا قضیتون کې راغلی دی قضیتون فیصلې کولو ته ویلی کېږي قاضیون اسم فاعل کې راغلی دی او د قاضیون په قاعده کې چې کوم دی واضحه ده چې په یې باندې ضمه کسره ثقیل دی هغه ته وګرځېدل التقاط ساکنینو د یا او د تنوین راغله یا حذف شو تنوین ما قبل پورې ونښت نو قاضٍ دې نه جوړ شو نو دې کې لام کلمه یا وه دې کې لام کلمه حذف وه نو موصول به فاعل شو د قاضٍ موصول به څه شو فاعل شو الا ان يبين فيهما الا دا مخکې ما ته ویل الا موضوع به کې به قلب نه معتبره موضوع به کې به حذف نه معتبره ان يبين فيهما چې مقصود اظهار د اصل فيهما په دې مقلوب او په محذوف کې په مقلوب او په محذوف کې خبر باندې پوه شئ الا ان يبين استثناء مفرغه د مخکې نه چې ته به د دې خپل خبرې نه اخوا دې خوا کېږي نه چې په یو ټکي کې په موضوع کې قلب راغلی نه موضوع به کې به قلب معتبره په موضوع کې حذف راغلی موضوع به کې به حذف معتبره خو که چېرته داسې صورت جوړ شو چې ستا نه مخاطب دا غواړي چې د دې هغه اصل راته ووایه ان یبینه چې مقصود اظهار د اصل ان يقصد الاظهار الاصل چې مقصود اذا بیان مقصود اظهار مقصود الاصل فيهما په دواړو کې دواړو څوک دي یو مقلوب دی یو محذوف دی نو بیا به چې کوم دی هغه اصل وي لکه ستانه څوک تپوس وکړي چې د قاضٍ اصل موضوع به څه ده نو ته به فاعل ته به فاعل نه وي دا څرنګه ستانه څوک تپوسو کی چې د آدور اصل موضوع به سره نو ته به افعلون ته به افعلون ځکه مقصود چې کوم دی د مخاطب ستانه د دې خبرې سوال دی چې ته ماته اظهار د هغه اصل وکړه اظهار راته د هغه اصل وکړه ما نه مو نه تپوس وکړو ویې د عربۍ شیونه دنځي یا هم نه ده په یونیورسټۍ کې پخوانۍ خبره نو ته یو شعر ووایه نو ما ورته چې کوم دی لأولي كتابة في اليوم وخطاته ما كيف نبكي من ذكري حبيبي ومنزلي بالسقل وبين دخولي فحولي ها كيف تقرأ ما كيف نبكي من ذكري حبيبي ومنزلي ذكري ما نعم كيف ذكري
كيف نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي مالا أقرأ كيف نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي لقد تسرع بهذا الشيء شغل ما دوي ما وزن قفاه ما علا ما زين علا نوجه أسأل الأصلح أسأل زتفوز أسأل كوما نبي أقول تأسلي افعلا خبر ما نقول هنا أنت سريد أصل تفوسكم أنت ده أصل تفوسكم أو ذكرنا يبدأ تبيع اليوم قال كده أنا شك يخدنا بوكم زومك وما تبني بوشي أسي خدنا شك يوكم زومك ومطلب بوشي زبطاسو کې تتبع او د استقامه ده پیدا کو خبره پوښیو باندې ټوکې کې تتبع او د استقامه ده چې لګولته لګل ولته شته دي خو لټول خو وانی کنه خاره خرچه کې ده ولټ به تخنه لګوي تخنه خبره پوښوي رايخ شوي ښه چې رايخ شروع بیا وته ورس إلا يبين فيهم وتنقسم إلى صحيح ومعتل شو سوي؟ كان زي يقول لا شو سوي؟ ما لي سكان فلان إذا ولا بعد ها إيه لب بوايو ها جران دي أسامي جران وتنقسم إلى صحيح ومعتل منقسم كيجي دغه ابنیه چې اصل دي انته ویلو کنه وابنيه الاسم الاصول ثلاثيه ورباعيه وخماسيه وابنيه الفعل ثلاثيه ورباعيه ده اسم اوزان اصل دريو دري حرفي سلور حرفي في پنځه في الحرفي نو فرق تاسو او دا فعل چې کوم دی دوالي درې حرفي دي او څلور حرفي دي یو خبره یو وایم زه اصل په مزاح د چانوم کوالم په مزاح باخلم زه په ضد د چانوم نه په ضد د چانوم نه او نه په چا پسې خبره کوم صرف دومره کوم چې زه ځان نه دفع کوم چې دا مولا وایي چې دا خبره غلطه کړې زه راځي وضاحت کوم چې نه دا خبره داسې نه ده دا خبره داسې ده اکاتا ویلیلا اکاده ویلیلا نو د چانوم زلال زما په وس سره نه په درس کې او نه د تصوف په مجلس کې ما د چانوم نه دی اغوستی په مطلب باندې پوه شوې ما سبب وي په سن 83 کې طالبانو ته مې ترجمه کوله چې ترجمه مې کوله نو په هغې کې د صحابه او مناقب مې ذکر کړي څه ځای راغی کم ځای پکې راغی اولنۍ سپاره اولنۍ پاڼه کې آمنو کما آمن الناس دلته د صحابه او مناقب ذکر کوي کنه صحابه او مناقب مې ذکر چې ذکر کوي نو بعضې خلک به داسې وي چې هغه به د صحابه او صفات نه کوي صحابه او ته په کمزوري نظر ګوري خو دا خلک دي بس او نور مې صحابه او مناقب ذکر کړو چې هغه وخت سره ولا زه بار راوته مې کس ما ته وایي د دې یو سلمان دی و نو هغه ما ته وایي چې دا نه ولا تاسو دا خبره وکړه کنه ته په دې موضوع کې څه باندې نه وایي ته په موضوع کې باندې ما خو هیڅ ما په موضوع کې څه نوم نه دی نه ویل تا خبره وکړه دا یو وره چې دا وایي چې باندې خلک ما هو هذه خلق يا بعض الناس ما هو زموږ د شي نوم نه لرسته وینه نه تا ته وره ولا ما خو د پنځه وزنيسه نو کومه ته کنه نو ته پلان کې خالي ته پلان کې خالي طالبان خو ته تاسو سره ما کو په دې به نه واسو سرور مارته بیا را پوګه کوي بیا راپورټ کوي راځي ما قلت لك كل سنه قضاء تجي فرماني خير بابا جاوبنا كلاري
او لکه په خپله خبره باندې لګیا و. نو ما ویل چې هغه یو هندو نه چا سخی پټ کړی و، هندو نه سخی پټ کړی و. چې چا پټ کړی و نو هغه دغلته کې دوه څلور کسان ناست وو. هغه هندو هغلته را روان و. نو دی ورته دېدل سیټه څه سخی سخی کوي، سیټه هندوان ته خلکو سیټ سیټه څه سخی سخی ایا راني مې هم تا پټ کړی، ما خو د سکینو هم نه دی اخیستی. ما غټه رانیانو تاسو کې دا بیماري پراته ده نو ځکه تاسو وایئ. مې هغه د هندو سره مني دی او مې سبا له ورته غوږ کېده چې مې درله بڼې ونه ښکلي نو بیا ګوره بیا مونږ سره وکړو بیا کوه مناظره مناظره مقرر په عصمت انبیا باندې، په عصمت او په دانیو په ډیګري باندې. هلکه د جمعې په ورځ به مناظره ښه 9 بجې راولئ مولیان چې کوم ځای نه راولي. ما مفتي صاحب ته وویل رحمه الله کاکاجي ته مې دغسې هغه سروي خبره کړې ده نو هسې تاسو تبرک دپاره چې خبر تاسو ته ضرورت نشته دی مې زه تېری یم یا هغه چې چا پسې خپله په صرف نه کوي په دې څوک مناظره زما د انبیا به څوک مناظره کوي او په مناقب الصحابه به څوک مناظره کوي چې صحابه خلک نه دي په دې څوک مناظره کوي چې دی وایي ښه دي او زه وایم نه ښه دي دې دا د مناظرې خبرې دي. وروره هغه پلانکي مو کنځه هغه ډیګري مو کنځه هغه بله مو کنځه دا څه دی دی خو بس یو ورځ ماسپښین یوه بجه چې څوک یې راغلل بس ما د جمعې په بیان کې چې کوم ځای وکړم غړمبېدلی تقریر وکړو بیا د دې معنا دا ده او وروره طالبان راغلي لالي جان دې خدای پاک ژوندی لري طالبان کوي سوټي پرې کوي هغه په دې پټه کې ورکړي پوه شوې دونه سوټي پرې کړي موږ پټي کې سوبېدار وایي دوی ترې ولې وي نو هغه دې په جومات په یو طرف کې پرتې وي نو هغې نه دونه سوټي پرې کړي ما ته پته نه وه خو ده ورته ویل یو ښه پېر کې سوټي داسې پرې کړي او دې بډه کې ورته چې دې ویلي خبره پوه شوې ویل چې دا ویل دې ته موږ خوشته نه کړه که وارانه ده او طالبان چې مدرسه کې په هغه وخت کې به ټول شپېته اتیا طالبان غونډ راغلي چې د ملا مناظره هغه څوک راغله او ما ورته په جمعې تقریر هغه وکړي چې سام مې چې کوم دی کوپر ته ورسوه او بیا کاکاجي رحمه الله هغه پې بیان کوي یا لکه مونږ چاته څه ویلي دي مونږ جوړ کړی کور دی اوس ته تسکور رالې ورانې رالې نو لاس به دې نه نیسم هغه ټیپ خبره باندې پوه شو چې ته اوس په زور ځان ته وایې که نه ملا ویې زه جولا پېژنم په دې مجلس کې چې جولاګان ناست دي هغه زه پېژنم وایي څنګه یې پېژنم وایي د جولا په سر تاج نو چې د کوم پکې جولاګان نو سر یې ښکته کړو په سر یې لاس په مخ کې دستار پرې ادا کړو وایي یو دغه نو زه په مجلس کې د چا نوم نه لرم په وس سره ښه الا ماشاء الله چې په ټوکه باندې کله وایو په هغې تاسو مه خفه کېږئ یا وایو کله په ټاپه د بدعت او د داسې د مزاح غوندې کوو پوه شوئ مطلب باندې خبره نه په دې اوږده شوله نو خبره یې وکړه چې وتنقسم الى صحیح ومعتل منقسم کېږي به دا ابنیا دا اوزان د اسماو او د افعالو صحیح او معتل ته صحیح او معتل ته نو وایه ځکه چې صحیح معتل دې پېژندلي دي که نه فالمعتل ما فيه حرف علة معتل هغه دي چې په هغې کې حرف علت دی اعتلال نه ماخوذ دی يعتل ما فيه حرف علة والصحيح بخلافه صحیح هغه دي چې د دې په خلاف باندې وي حرف علت پکې نه حرف علت پکې نه فالمعتل بالفاء مثال معتل چې په فا سره یعنی په ځای د فا کلمې حرف علت راغلي مثال ورته وي د صحیح سره مماثلت دی مثال ورته ځکه وایي د صحیح سره مماثلت دی په عدم اعلال کې په ماضي کې کوم ځای کې لکه په نورو ځایونو کې به ځای په ځای پسې کېږي هسې نه چې ورته وایي دا خو دلته اعلال ونه شو اخوانه مو که تاسو ویلي چې اعلال په دې نه کېږي نه نه خصوصا په ماضي کې خصوصا په ماضي کې یعنې په یوجدو کې خو شوی یو موجدو او په یعیدو کې خو شوی یو عیدو مثال لري هلته یې وټوله کړی که نه یې ټوله کړی نو دا ټکې ورسره مونږ وروستو لکۍ ورسره وتړو په څه شي کې په ماضي کې پوه شوې یا دا ووایه چې په صحیحو کې اعلالات نه کېږي او په دې کې کم کېږي په دې کې نو سره څه مناسبت خو راغی که نه بل دا خو ده وبالعین اجوفو او په معتل په عین سره دغې ته اجوف وایي
اجوف افعال وزن دی او دا د جوف نه جوړ دی. فعل وزن دی جوفن. جوفن وسط مینز ته ویل کېږي، د یو څیز مینز ته ویل کېږي. دا خیال کې مراله د مولا دی جوف ته د حضرت خیل ته ولې جوف وایي؟ دې ته ځکه جوف وایي دا هم په وسط کې ده که نه، یا جوف په معنا د خالیوالي باندې. خالیوالي جوف څه په معنا د خالیوالي باندې. د مولا دی خیل ته ولې جوف وایي؟ دا هم کله خالي کېږي او کله ډکېږي که اوس به د چولو نه ډکېږي. مطلب باندې پوه شوې؟ وذو الثلاثه اجوف ورته وایي او د دریو ډوډو خاوند هم ورته وایي. وذو الثلاثه صاحب د ثلاثه حروفو هلکه دا ورته ولې وایي؟ وایي ځکه چې دا د ناقصو په مقابله کې په درې حرفه د واحد متکلم او د مخاطب په صيغه کې پاتې کېږي. لکه قولت قلت ویلې کېږي او قولت قلت ویلې کېږي. نو دا په درې حرفه باندې د اعلان نه بعد پاتې کېږي. وباللام منقوص او چې معتل په لام سره هغې ته منقوص وایي. ولې ورته منقوص وایي؟ لنقصانه فی آخره، د وجې د نقصان نه په آخر د دې آخر کې هغه نقصان څه دی؟ دا وجود د حرف علت په خپل نقصان دی، او یا نقصان دا دی چې دا حرف علت حذف کېږي. دا حرف علت حذف کېږي. وذو الاربعه او خاوند د څلورو حکم ورته وایي. وذو الاربعه خاوند د څلورو ټکو ورته وایي ځکه چې د اجوفو د واحد متکلم او د مذکر د صيغې په مقابله کې په دې کې څلور حرفونه دي. لکه دعوت دعوت څلور حرفونه پکې دي. خبره باندې پوه شوې؟ دې ته ذو الاربعه په دې وجه باندې ووایي چې د چا به دا خیال و چې په دې عین کلمه کې حرف علت راشي نو هغې کې اعلال په نسبت سره د ناقص سره کم وي او ناقصو کې اعلان ډېر وي. نو د چا به دا یقین و چې بهي هلته کې واو حذف شوی دی په اجوفو کې، نو په دې ناقصو کې خو په طریقې اولا سره حذف کېږي. نو زه د هغې دفع وکړله چې نه دا په دغه ځای کې په څلور حرفه باندې پاتې کېږي. خذو الاربعه ورته په دې وجه وایي. وبالفاء والعين او معتل په فاء او په عین سره مخکې باندې عطف دي، او بالعين واللام یا په عین او په لام سره لفیف لفیف دي، مقرون مقرون دي. عین او فی او عین په ځای د فی کلمې او په ځای د عین کلمې حرف علت راغلی. خیال کړه په ځای د فی کلمې او په ځای د عین کلمې باندې حرف علت راغلی، او یا په ځای د عین کلمې یا د لام کلمې باندې حرف علت راغلی. لکه ویل یوم افعالو کې دا ډېر کم راځي. افعالو کې په ځای د عین کلمې او د لام کلمې باندې راځي. قاویوه قاویوه خبره باندې پوه. خو په ځای د فی او په ځای د عین کلمې باندې په افعالو کې یوه چرته خو هغه اشذ شذوذا دي، هغه په نه باندې شمار دي. نو اسماء امثله دا ذکر کوو. لکه لفیف مقرون دی متصل، دو حرفه پکې د یو جنس راغلي دي. مقرون دی متصل دی، یو په ځای د فی کلمې دی لکه یوم ویل دي، ٹھیک ده که نه؟ او یا په ځای د عین او د لام دي لکه قاویوه قوة وغیره وغیره. وبالفاء واللام او په ځای د فی او د لام چې حرف علت راغلی لفیف مفروق مفروق دې ته لفیف مفروق ویل کېږي. لکه وقع وقایه وقایتي وقایتن وقایتي وقایتن واقن وقایتن دا وقایه په ځای د فی کلمې واو راغلی، په ځای د لام کلمې باندې یا راغله. بس دی بس دی تعلیمات کومه دي.